ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغې صحابي لوټه راغستې وه. حضرت هلته کې فارغه شو او هلته تیمم وو او صحابي ورته وی چې جي ما خو اوبه راوړې وې، هغه یې پته د مرګ پته لګي نه. ګوره پیغمبر ورته د مرګ پته لګي نه، یعنې د هغې ځای نه دې ځای پورې راځم نو چې بیا اودس مرم نو په اودس کې مرګ ښه دی که نه. نو دې وجې نه کو فرض که ما ته دا یو خپل روټین جوړ کړو. نو دم علی الطهاره یوسع علیها فی الرزق علیک فی الرزق، تا په رزق کې به توسیع راشي. نو دا یو اسانه فارموله شوه. هغه ورته یو بله خبره کوي، وایي چې زه دا غواړم چې ان امنه من سخط الله، چې دا خدای رانه چېرته خفه نه شي. چې سړي سره دا غم وي که نه، لکه زمونږ سره د چا غم دی، لکه زما سره دا غم دی چې والي صاحب نه، چې والي صاحب نه سړی راشي نو زه هم والي صاحب به دنه په قبر کې خفه شي. موږ داسې وایو، موږ والد صاحب به دنه په قبر کې شي، هغه نیکه به دنه. موږ د خدای نوم چېرته ډېر کم الو، او چې د صحابو سره دا غم و چې خدای رانه خفه نه شي. نو هغه ورته وی چې زما نه خدای خفه نه، زموږ د ټولو دا ارمان نه دی. دغې صحابي ډېر ښه نو کړي، دا تپوس یې کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله دومره خوږ جواب ورکړو، لا تغضب علی احد تأمن من سخط الله، هیچا ته مه قارېږه. نو دغه قاري صاحب که دومره نه وی قارېدلی دا واقعه به ولیکې. هغې یو صحابي تپوس وکړو د خدای رسول ما ته نصیحت وکړو. حضرت ورته وی لا تغضب لا تغضب لا تغضب، مه قارېږه مه قارېږه مه قارېږه. وی ته چې کله دا قار شي که نه نو بیا ستا په دې اوږه باندې مولانا مودودي لیکلي اس کے کندھوں پر شیطان اچل رہا ہے. اس وقت جو فیصلہ یہ کر رہا ہے یہ اپنا فیصلہ اس کا نہیں ہے، یہ شیطان کا فیصلہ ہے. نو په دې موږ یو کیس ګټلی و، هغه ډاکټر صاحب دې ورانه شوه، پرزول جوړ شو، د اپریشن تیټر نه سرجن صاحب راویستو، او بس دی هر څه ختمېږي او ما پکې آرډر وکړو. زه پسې لاړم نو ما ورته ویې مې دا آرډر تا نه دی کړی؟ وی ما ولې نه دی کړی؟ مې دا شیطان کړی. مې ته قار وې؟ وی او. مې چې څوک قاري نو مې هغه شیطان کار کوي. بیا نو ستا را دستخط خو د شیطان دی. نو مې دا آرډر دی ستا نه دی، شیطان دی، ته یې اوس واپس واله. نو دغه سیشن جج صاحب غوسه شو. نو خلق راغی، نو ډاکټر صاحب سره وکیلانو سلام وکړو. بعضې خلق غوسه نو هغې سیشن جج صاحب زما په عدالت کې به څوک سلام نه کوي. وقارېد چې وقارېد بیا پکې نوټس دغه کو، دی په الفاظ یې دا وویې وی که څوک چا ویې سلام وکړم زه به ته لاس پرېږدم. په میټینګ کې موږ ناست نو ما ورته ویم سیشن جج صاحب ته قارېږې او حدیث دا دی چې کله تاسو قارېږئ نو بیا فیصلې نه کوئ. بین الناس لا یقضي بین الناس وهو غضبان. قاضي صاحب چې کله غوسه وي نو فیصله به نه کوي. نو ایډیشنل سیشن جج سر ناست و ډېرو خیر ما ته ډاکټر صاحب زموږ مثال د ترماس دی، موږ دننه خوټ کېږو او بار نه یخ یو. ترماس کې دننه جاګ ګرم چای پروت وي نو هغه خوټ کېږي، خو لکه بار خو ترماس چې ته لاس کېږي نه هغه یخ یو، موږ یخ یو. نو چې کله ته غوسه یې نو ډېر رواني بدنه کېږي. وی دا غوسه چې ده که نه دا تقریبا 14 منټه علي. وی څنګه علي په دې کې دې ته هایپر کاینیټک سټیج وایي، دې ته ایډرینلین او نار ایډرینلین او اپینیپرین دا خارج شي. چې دا خارج شي سړی دې ته فایټ اینډ فلایټ، یا به جنګ کې یا به تختې، دې ته فایټ اینډ فلایټ کنډیشن وایي. نو په تا دا حالت راغی نو دا چې دی هارمون چې ستا راوچت شو، ستا بلډ پرشر های شو، ستا خوله وچه شوه، نو ستا اوس بلډ پرشر زیاتی، نو ته کو لږ صبر دې وکړو نو دا به اوس کینی، د دې کاونټر د دې د خلاف به نور هارمونز خارج شي، نو ته به ټیک شي. خو دا به څومره ټایم علي؟ دا به زیاته ساده 10 منټه یا 15 منټه علي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې وقارېږئ نو اودس وکئ. نو اودس خو سره میادم اودس نه و، هغه اودس خو د مکې و. نو اودس یې اوبه به هغو غریبانو کم ځای وې. نو چې دا صحابي وقارېده دی اوس اودس کوي راځي، په دې کې به 14 منټه نه تېر شوي. ګوره که نه دا دواړه خبرې چې ته کوریلیټ کې، یو اوبه وڅکئ نو اوبه ارځئ، دا کوم ما خپلې اوبه نه وې راوړې ستاسو دا هم نه وې. نو چې ته اوبه څکې هلته ځې دا به ټایم نه علي. چې ولاړې نو څه دي کې کېدي ني، که ناسې نو څه دي ملي، نو غوسه به ترې لاړه شي که نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه وایي زما نه خدای خفه نه شي، نو هغه وایي لا تغضب علی احدا. نو هغه بیا بل سوال وکړو، وایي زما دا خوښه ده احب ان تستجاب دعوتي، چې زما را دعاګانې ټولې قبلېږي. دواګانې موږ دوره ارمان نه دی، موږ د اخیرې وجه اخیرې مې ډېرې قبلېږي. چاته چې ووایي چې لکه چې ستا لکه چې خیرې دې قبلېږي
جسم چې یا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زما خیرې ډېرې زما دعا دې ډېره قبلېږي نو حضرت ورته وی حق جواب یې دلته م ورکړی هلته م ورکړی دی چې اجتنب عن الحرام رزق دی حلال کا بیا ورې دعاګانې قبلېږي جو د هغې صحابي ویلي و هغه جو قبول شوی نو یوازې دعاګانې نه وې خیرې هم قبلېدې نو چا پې راپورټ کړی نو هغه راپورټ غلط و نو هغه هغې سړي ته خیرې وکړې وې یاره خو خدای دې وشرموه چې هغې سړي چې هغه عمرو بن العاص یا صحابي نوم زمانه اوس پرې هېر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مستجاب الدعوات شو وایي کوم سړي دی چې خیرې کړې وې هغه بوډا شوی د هغه د سترګو د وروځو دا ویښته سپینو د هغه چې د سترګې ړندې وې او هغه په دې شره مخته شوی چې په کوڅه کې به ولاړو او ماشومان جینکۍ او هلکان به یې سکونډل او وړو پورې خاندل وی هغه وی چې خلقه به ما پورې مه خاندئ زه د پلاني دعا خیرو والی یم یادونه چې خیرو والی یم نو دا دی چې په هله اسانه به چاته خیرې نه کوې په دې مدین کې حافظ صاحب الله دې وبخښي وصوفات شو ډېر ښکلی سړی نو مونږ په یوه خبره خفه شو نو ما ته یې وی ډاکټر صاحب ګوره خیرې ونه کړي هغه یې که نه چې تا چې کو ته وایي زما دعا دې قبلیږي نو تا له پکار دي یو بل خوږ تپوس یې کړی و دا مونږ چې هر څه چې شو دا واړه خو ټول استادان خپل واړه وخلي مونږ هم د خپلو استادانو وخلي یو او مونږ هم خپل شاګردان وخلي دي خو خدای را باندې پردې چولی وې په دې قاري صاحب به خدای پردې اوچتې کړې وې نو هغه وایي هغه دا وي احب الله افزع على راس الناس د خدای رسوله چې د شرم نه بچ شم چېرته پردې رانه اوچتې نه شي ګوره دا زموږ د ټولو سوال دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي احفظ فرجکه د خپل شرمګاه حفاظت وکړه لا تفضح شرمېږې به نه یعنې د پردې اهتمام کوه د فحاشۍ نه ځان ساته نو خدای به د باندې پردې واچي خو که ته فرض کړه فحاشۍ کاروبار کې نو بیا به پتا باندې او بیا آخري دوه خبرې درته کوم بیا خبره ختمو وی چې په دې نیکو کې ښه نیکي څه شی دی نو الفاظ یې دا اعظم احسن ای حسنة اعظم عند الله زه خو نیکی کوم خو غټه نیکي راته وښایه چې وکړم نو الله رسول ورته وایي حسن الخلق چې خوی دی ښایي دا ښه خوی والا بنده چې په ده باندې ټول کور آباد دي وایي د پلانۍ 3 زامن دی وایي ټول کور په پلاني راټینګ دی او په پلانۍ 3 انګیندې دي او وایي ټول کور پلانۍ راټینګ کړی دی او خدای وله خوی ورکړی وایي ټول کور یې یو ځای کو ټول کور یې جوړ کو په دې کور کې وایي توړ راغلی او توړ دی هغې ختم کو اکثر وړه جینۍ یې او اکثر وړوکی هلکي نو حسن الخلق چې ستا خوی نمبر 2 والتواضع چې تا عاجزي کې نمبر 3 والصبر علی البلیه لږ بلا راله نو صبر پې وکړه که نه بجلي لاړه چې نه موږ ټول څه چل کوو خدای پاک ون خوار کا ادا واپډا والا بد خنزیران دی او جا تقه رتې ښی نو واپډا والا ته په دې کې ګناه څه دی دوی وایي د مانځه په وخت کې بوتله ناسته نه خبره چې د په باندې مونځ کې او واپډا والا خو هلته دی نه هلته خو په اتني مې مونځ کېږي نو استانه خبرو ته څه ګډې وډې وایي نو الصبر علی البلیه دې ته وایي چې کرس که بلا راشي او ته خفه شو انا لله و انا الیه راجعون وایي نه که چېرې موټر سایکل والا ځین ته وایي لرکه لکه دا شی دی خدای دې خوار کا اکو دغه ځي موټر والې لرکه دا کټاره دی هر چا ته سپک ګورې دا ولې تاله خدای موټر درکړی دی نو بیا ته په لارې چې ځې نو هم خلکو ته کنزل کوې نو چې څوک د سره په دې ګاډي کې کښېني نه وایي چې خدای دا د فرعون سره روان یم که څه په دې سمه کې په صحابه کې یو کس و الله دې وبخښي اسید اسلام باچا خدای دې خوشحاله دغه آخرت دی وله ښایسته کې ډېر ښه سړی نو موږ یو پیره یو ګاډی رانه مخکې کېدو یا بل ګاډي والا یو بل نه ډروان خفه شي نو هغه د هغې ډرایور شاته په هغې بل ګاډي پسې صرف وکتل نو هغه ته یې دا څه کوې خپل ډرایور ته وی په ګاډي والا پسې کتل دته کنزل دي دا چې ته وګورې دا مطلب چې دا خو شیشې دي ته خو اوري نه خو ګینې عاربن تا ورته کنزل کړه هغه به شاید چې هلته هغه ځای نه کنزل وکړي دا ګاډو والا یو بل ته د ورایه کنزل کوي نو هغه چې ته ورته نه ګورې ته ترې تېر شې چې اډوی نه پېژنې نو دا تې ښه نه ده چې اډوی نه پېژنې نو دې وجې نه هغه وایي چې ته به دغه کې بلیه ته چې په تا باندې تکلیف راشي او هغې باندې به صبر کې او درېیمه هغه ډېره خوږه خبره ده والرضا بالقضا چې خدای ستاسو خوښه دي زما خوښ خو خدای ته پې خوښ ښایي نو زما لوڼه کېږي زامن مې نشته او زوی ته مې ډېر ډېرېږي ډېر سوالونه مې وکړل ډېر علاج مې وکړو خو چې نه کېږي چې ته پې خوشحاله یې جو زه پې هم خوشحاله
الرضا بالقضا. دا بعضې ښځو زامن کېږي جینکۍ نه وي په ارمان شو هغې یوې ښځې خدای وبخښي هغې وې وایي چې یاره یو لور مې وچوی مړه دی وایي خو چې وې نو ارمان یې د سړي او سړی ارمان یې چې یاره د پلاني ډېر بچي وې سړی ارمان یې چې ما ټیسټ پاس کړی سړی ارمان یې چې ما ته ډګري میلاو شوی جون نه کېږي جون نه کېږي جون نه کېږي که نه والرضا بالقضا. نو دا څلور خبرې ورته کړې وې چې خپل حسن الخلق چې خپل خوی ښه کې والتواضع چې پتا کې عجزي او صبر علی البلیه چې څه تکلیف راشي نو صبر کوه صبر والا د الله پاک ډېر خوښي او رضا بالقضا. او بیا اخري څپو خبره چې خراب عمل کم دی سوء العظم ای سیئة اعظم عند الله د الله رسول وی سوء الخلق چې خوی دی خرابي وشح المطاع او چې ډېر زیات شومې او هر وخت یې لکه وایي چې ولې زه ولې پیسې ورکړم زه ولې چنده ورکړم په ما څه سختره چې زه ولې اوبه ورکړم هغې یو سړي ته وی یاره دغه له دا پخلي واله اوبه راوړه هغه وی د پلاني واده دی هغه به ولې راوړي زه ولې راوړم د دې سړي دوا په نصیب کې نه د خیرې په نصیب کې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.